بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 10 د مون سبق شروع دی. نن به ان شاء الله مونږ د الحمد نه پس به سورتونه ویو. یو مسله د هغه زده کوي چې اکثریت خلکو ته د دې پته نشته، هغوی ته صرف سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا ورته یاد وي، نو په پیلني رکعت کې هم دا وي او په دویم رکعت کې هم دا وي چې ځان لمونځ کوي. نو دا مفتیان حضرات چې دي نو هغوی دا فرمایي چې ګوره دا مکروه تنزیهي ده، یعنی ته دا یو صورت چې دی په دواړو رکعتونو کې وي، په کار دا ده چې دا لس صورتونه زده کوي او په پیلني رکعت کې بل صورت ووایي، په دویم کې چې دی بیا سورة الاخلاص وي او چې کم یو وي، کم سے کم چې دا لس صورتونه خو تاسو زده کوي. دلته چې زه نن تاسو ته دا مسله ما بیان کړه، زه پکې د 2 صورتونه به تاسو ته ښیم. اوس یو داسې کس وي چې هغې له اړو صورتونه 10 واړه زده کولی نه شي، نو کم سے کم دا سورة الکوثر دې زده کړي. نو دې کې خو صورتونه 2 3 4 لیکلي دي، خو زه به بس دا 2 وایم ځکه چې بس پیلني رکعت کې به دا وي، په دویم کې به سورة الاخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ترجمه: اے نبی صلی الله علیه وسلم، مونږ تا ته کوثر درکړی دی، پس خپل رب د پاره مونځ کوه او قرباني کوه، بېشکه ستا دشمن بې نوم نشانه کیدونکی دی. سورة الاخلاص دې کې اکثریت خلک چې کوم غلطیانې کوي هغې ته لږ توجه وکړئ. هغوی داسې وایي کل هو الله احد، کل هو الله. نو دا خو ما تاسو ته فرق ښودلی و چې د نقطو والا کاپ وي، هم ساده الفاظو کې ما تاسو ته ښودلی. څه د تجوید هغه الفاظ ما نه دي یاد کړي، ما پیل هم ویلي دا زمونږ د تعلیم الاسلام دا سبق چې زما کوم ترتیب څه دا عامو دپاره دی، چې کوم دیني هغه والی نو خو الریډي مدرسو کې استادانو نه ویلي، بیا هغې دپاره هغسې الفاظ استعمالیږي. نو دا ساده هغه کې نقطو والا کاپ چې دا به ډک وی او بغیر نقطو والا کاپ چې دی نو هغه به ډک اواز کې به نه وي. نو قل هو الله احد، قل هو الله احد، دا ها او دا ها فرق ما تاسو ته ښودلی. بیا الله به نه وي، ځکه ما تاسو ته پیل هم دا فرق ښودلی چې د لام د پاسه وګورئ شد دی، هغې د پاسه بیا ورکوټی غوندې عام پښتو سمجھ دپاره لکه ورکوټی الف کډه ورته ویل کېږي، نو دا به د یو الف مقدار ادا کې. الله الصمد، صمد به نه وي ځکه چې سین اواز به پکې نه روکاږي، صوا ډک اواز راځي. الله الصمد. بیا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد. ترجمه: ووایه ای نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه یعنی الله یو دی، الله بې نیازه دی یعنی بې محتاجه دی، د هغې نه څوک نه دي پیدا شوي او نه هغه د چا نه پیدا شوی او نه د هغه څوک برابر شته. بیا وبسې رکوع یعنی تسبیح، سبحان ربی العظیم. عام طور سره چې خلک غلط ادا کوي او سبحانه صبح، نو دا صب دی، سبحانه خا آواز به نه ادا کوي، حا نرمه، سبحانه
ربیل بعض خلک وایي ربیل عظیم دا ربي دی دا با د پاسه وګورئ شد دی دا درې غاښونو والا ربیل عظیم عین با او حمزه کې فرق ما تاسو ته ښودلی نو سبحان ربی العظیم زه د خپل لوی رب پاکي بیانوم بیا پسې قومه درکونه پاسېدل تسمیع هغې ته ویل کېږي سمع الله من حمیده سمع الله لمن حمیده الله د هغه چا واورېدل چا چې د هغې تعریف یې وکړو بیا پسې قومه یعنی تحمید په جواب چې امام پسې څوک مونځ کوي دا جواب ورکوي ربنا ربنا به نه وایي ربنا ربنا لک الحمد ای زمونږ ربه ستا دپاره ټول تعریفونه دي بیا د سجدې یعنی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی زه د خپل لوی پروردګار پاکي بیانوم نو نن تر دې پورې سبق وشو انشاءالله ایده به مونږ باقي مونځ یو صدق الله العظیم